په نننی ویډیو کې به موږ د ایکسرسایز 1.2 چې دی د هغې کوېسچن نمبر 3 او کوېسچن نمبر 4 سوال کوو چې په هغې کې کوېسچن نمبر 3 زموږ سره څه دی which of the following matrices are symmetric چې اولنی زموږ سره دی a equal to 5 minus 7 minus 1 and 5 exercise 1.2 کې کوېسچن نمبر 3 کوېسچن نمبر 3 زموږ سره څه دی which of the following matrices are symmetric. د سیمیټریک زموږ لپاره څه سیمیټریک زموږ لپاره وو چې کله مونږ یو میټریکس وي د هغې ټرانسپوز مونږ واخلو او هغه ایکول ټو شي د هغه سیټ واپس نو هغې ته مونږ څه ویلی شو چې دا کوم میټریکس چې زموږ سره دی دا دی سیمیټریک. صحیح شو. نو په دې کې اولنی زموږ سره چې کوم یو دی اولنی دی a equal to 5 minus 7 minus 1 and 5. صحیح شو. د دې سولوشن چې مونږ فایند آوټ کو نو a equal to 5 minus 7 minus 1 5 چې کله مونږ د دې ټرانسپوز والو نو a ټرانسپوز به زموږ سره څه شي 5 minus 7 minus 1 and 5 د دې چې ټرانسپوز والو نو دا به څه شي ایکول ټو به شي دا روز به موږ څه کو کنورټ کو کالم ته همدغه شان به دا رو موږ کنورټ کو کالم ته نو دا به زموږ سره څه شي دا به شي 5 minus 7 and minus 1 5 نو که تاسو وګورئ دا زموږ سره a ټرانسپوز دی نو a ټرانسپوز ایکول ټو د a دی زموږ سره که نه دا دوه میټریکس تاسو وګورئ دا دوه زموږ سره سیم دي که نه دي نو دا زموږ سره څه دي a transpose not equal to a transpose not equal to a نو موږ څه ویلی شو hence a is not symmetric. صحیح شو. دا زموږ سره څه سیمیټریک نه دی. اوس کوېسچن نمبر 3 کې سیکنډ پارټ چې زموږ سره دی هغه دی سیکنډ پارټ زموږ سره دی b equal to minus 1 2 2 and 3. صحیح شو. دا زموږ سره سره b اوس د دې سولوشن چې کله موږ فایند آوټ کوو b equal to minus 1 2 2 and 3 نو b ټرانسپوز چې موږ فایند آوټ کوو نو دا به څه شي minus 1 2 2 3 د دې چې کله موږ ټرانسپوز والو نو دا به زموږ سره څه شي دا رو به مونږ کنورټ کو څه ته کالم ته همدغه شان دا رو به مونږ کنورټ کو کالم ته نو دا به څه شي minus 1 2 شو 2 and 3 شو دا زموږ سره څه راغله b ټرانسپوز راغلی. نو اوس که مونږ وګورو دا دوه میټریکس دا زموږ سره سیم دي که نه دي نو minus 1 2 2 3 دا زموږ سره څه دي سیم دي نو مونږ ویلی شو چې b transpose equal to b no hence b is a symmetric. صحیح شو. دا زموږ سره و د کوېسچن نمبر 3 سیکنډ پارټ اوس تھرډ پارټ یې زموږ سره دی تھرډ پارټ یې دی c equal to 3 4 5 and 6. صحیح شو. د دې چې کله موږ سولوشن فایند آوټ کوو نو c equal to 3 4 5 and 6 نو دا به زموږ سره څه شي c ټرانسپوز equal to 3 4 5 6 3 به شي نو دا به څه شي دا رو دا رو به زموږ سره څه دي کالم ته موږ کنورټ کړو نو دا به څه شي یا به چینج به یې کړو نو دا به زموږ سره شي 3 4 5 and 6 نو که تاسو وګورئ دا دوه میټریکس زموږ سره سیم دي که نه دي نو دا دوه میټریکس زموږ سره څه دي سیم نه دي نو c not equal to c transpose او hence c is not symmetric. لاست چې زموږ سره کوم یو دی فورث پارټ نو هغه زموږ سره دی
D equal to 1 2 3 4 5 6 صحیح شو د دې چې کله موږ سولوشن فایند آوټ کوو نو به زموږ سره څه شي D equal to 1 2 3 4 5 and 6 صحیح شو نو D transpose equal to 1 2 3 4 5 6 او د دې ترانسپوز چې موږ غواړو نو دا به زموږ سره شي دا رو به موږ سره شي کنورټ بشي دا رو به موږ سره کنورټ شي څه کالم ته نو دا به زموږ سره شي 1 2 3 او 4 5 6 نو که تاسو وګورئ دا دوه زموږ سره سیم دي که نه دي نو دا دوه زموږ سره سیم نه دي نو موږ څه ویلی شو چې D not equal to D transpose صحیح شو نو hence D is not symmetric. That was question number 3, the exercise 1.2. Next, the question number 4, the exercise 1.2. Question number 4, which of the following matrices are skew symmetrics. او سکیو سیمیټریک زموږ سره سو سکیو سیمیټریک زموږ سره وو چې کله موږ یو میټریک زموږ سره ګیونی فار ایگزامپل A موږ به د هغې ټرانسپوز والو او هغه که زموږ سره ایکول ټو د اپوزیټ د ماینس A transpose equal to minus A او نو هغې ته موږ څه ویلی شو چې دا میټریک زموږ سره څه دی دا زموږ سره سکیو سیمیټریکس میټریکس دی په هغې کې ایکسرسایز کې اولنی کوېسچن چې زموږ سره دی هغه اولنی زموږ سره څه دی A equal to 0 4 minus 4 and 0 صحیح شو د دې چې کله موږ سولوشن فایند آوټ کوو نو سولوشن به زموږ سره څه شي A equal to 0 4 minus 4 and 0 صحیح شو نو کله چې موږ د دې A ترانسپوز والو نو دا به زموږ سره د څه برابر شي A ترانسپوز زموږ سره د دې برابر شي چې 0 4 minus 4 and 0 دې چې ترانسپوز والو نو دا څه شو دا رو به زموږ سره څه شي کنورټ بشي دغه ته دا کالم ته نو دا به څه شي 0 4 بشي and minus 4 0 بشي دا زموږ سره څه راغلی A ترانسپوز راغلی نیکسټ زموږ سره څه دی A زموږ سره د څه برابر دی A زموږ سره برابر دی 0 4 minus 4 برابر دی and 0 نو چې کله موږ د دې A minus A find out کوو نو ماینس به موږ څه کوو ملټیپلای کوو نسبتا میټریکس A ته 0 4 minus 4 and 0 نو چې کله هم دې ته موږ دا ملټیپلای کوو نو دا زموږ سره څه راځي دا زموږ سره راځي 0 دا به څه شي ماینس 4 بشي دغه چې پلس دی ماینس بشي ماینس 4 بشي دا ماینس ماینس دی دا ماینس یو دا دی یو بار شو نو دواړه چې ماینس ماینس ملټیپلای شي نو څه شي پلس شي دا پلس 4 شو دا 0 شو دا ماینس A شو اوس که موږ وګورو دا دواړه کم چې A ترانسپوز دی او ماینس A دی دا دواړه زموږ سره سیم دي که نه دي نو دا دواړه زموږ سره څه دي سیم دي نو موږ ویلی شو چې A ترانسپوز equal to minus A صحیح شو نو دا زموږ سره څه دی A زموږ سره دی hence A is skew symmetric matrix صحیح شو دا زموږ سره سره سکیو سیمیټریک میټریکس دی اوس که د دې موږ سیکنډ پارټ ته وګورو سیکنډ پارټ زموږ سره دی B equal to 0 minus 5 5 and 0 صحیح شو د دې چې موږ کله سولوشن فایند آوټ کوو نو سولوشن به د دې زموږ سره څه شي B equal to 0 minus 5 5 and 0 نو کله اولنی به موږ څه وکړو د دې A ترانسپوز به والو نو چې A ترانسپوز موږ والو نو 0 minus 5 and 5 0 د دې چې موږ کله ترانسپوز والو نو دا به څه شي دا رو به زموږ سره کنورټ شي کالم ته
نو دا به هم زموږ سره کنورټ شي کالم ته. نو دا به څه شي 0 minus 5 به شي and 5 0 به شي. دا زموږ سره راغلی بی ټرانسپوز راغلی. نیکسټ په موږ څه وکړو بی زموږ سره د څه برابر دی بی برابر دی 0 minus 5 and 5 0 صحیح شو. نو موږ به څه وکړو ملټیپلای وکړو ماینس بوت سایډ. نو بی ماینس بی به ایکول ټو شي ماینس انټو 0 minus 5 5 and 0. نو چې کله مونږه ماینس ملټیپلای کو نو دا به څه شي 0 د ماینس ملټیپلای 0 دا ماینس ماینس پلس 5 به شي دا به زموږ سره ماینس 5 شي او دا به زموږ سره 0 شي. نو ماینس بی زموږ سره سره دا دی. نو که اوس مونږ وګورو دا زموږ سره دواړه سیم دي که نه دي سیم دا زموږ سره دواړه سیم دي. نو بی ټرانسپوز is equal to minus b, hence B is skew symmetric matrix. صحیح شو. دا و زموږ سره د کوېشن نمبر 4 سیکنډ پارت was. third part is زموږ سره دی C equal to 0 7 7 and 0 صحیح شو. د دې چې کله موږ سلوشن فایند آوټ کوو نو سی ایکول ټو 0 7 7 and 0 اول به موږ څه وکړو د دې ټرانسپوز به والو. نو 0 7 7 0 دا به زموږ سره څه شي د دې ټرانسپوز چې کله موږ والو نو دا به څه شي رو به کنورټ شي دا به څه شي 0 به 7 به شي او دا به 7 0 شي. صحیح شو. دا به زموږ سره څه شي 0 7 به شي. نو دا زموږ سره سی ټرانسپوز راغلی. اوس سی زموږ سره څه دی هغه دی 0 7 7 0. نو اوس به موږ ملټیپلای کو ماینس بوت سایډ دا به څه شي ماینس 0 7 7 and 0. نو که تاسو وګورئ دا زموږ سره ملټیپلای شي 0 دې ته ملټیپلای شي دا به 0 راشي دا به ماینس 7 راشي ماینس 7 به راشي and 0 به راشي. نو که تاسو دې دوه میټرکس ته وګورئ چې کوم زموږ سره سی ټرانسپوز دی او یو زموږ سره چې کله موږ ماینس ملټیپلای کوو نو دا دواړه میټرکس زموږ سره سیم دي نه دا زموږ سره سیم نه دي. نو سی ټرانسپوز ناٹ ایکول ټو ماینس سی. نو موږ څه ویلی شو hence C is not skew symmetric matrix. صحیح شو. دا و زموږ سره د کوېشن نمبر 4 تھرډ پارت. اوس د دې ایکسرسایز چې کوم لاست پارت دی هغه دی 4th نمبر او زموږ سره څه دی 4th نمبر زموږ سره دی D equal to 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 and 0. صحیح شو. دا زموږ سره یو میټرکس دی. نو موږ به څه کوو دا به فایند آوټ کوو چې دا زموږ سره سکیو سیمیټریک میټرکس دی که نه دی. نو سلوشن د دې فایند آوټ کوو डी equal to 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 and 0. صحیح شو. نو اول به موږ څه کوو د دې ټرانسپوز به والو. نو دا به څه شي 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 and 0. د دې چې کله موږ ټرانسپوز واغستو نو دا به څه برابر شي دا به څه شي دا رو به زموږ سره کنورټ شي څه ته کالم ته. نو 0 3 2 شوه دغه شان دا به څه شي ماینس 3 0 and 1 شو او دغه شان لاست ون به څه شي ماینس 2 ماینس 1 and 0 به شي. صحیح شو. دا زموږ سره څه راغلی دا راغلی زموږ سره. اوس دا زموږ سره ډي میټرکس راغلی. صحیح شو. د دې ټرانسپوز د ډي ټرانسپوز زموږ سره راغلی. نیکسټ به موږ څه فایند آوټ کوو موږ به ماینس ډي فایند آوټ کوو. نو ډي زموږ سره څه دی ډي زموږ سره برابر دی ډي زموږ سره دی 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 and minus 1 0. صحیح شو. چې کله موږ دواړو سایډونو ته ماینس ملټیپلای کړو نو ماینس ډي ایکول ټو څه شي ماینس 0 3 2 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 and 0.
صحیح شو دا زموږ سره راغلی. اوس چې کله موږ ماینس ملټیپلای کو نو 0 ته چې ملټیپلای کو دا به په خپل ځای راشي، دا به زموږ سره -3 راشي، دا به -2 شي، دا به ماینس ماینس پلس 3 بشي، دا به 0 شي، دا به -1 شي، دا به زموږ سره څه شي +2 بشي، دا به +1 شي او دا به زموږ سره 0 شي. نو دا زموږ سره راغلی -d راغلی. اوس که موږ وګورو d ترانسپوز او کوم چې -d دی دا دواړه زموږ سره سیم دي که نه دي؟ نو که وګورو 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 and 0 دا دواړه زموږ سره څه دي؟ سیم دي. موږ څه ویلی شو چې d ترانسپوز equal to -d hence d is skew symmetric. صحیح شو. دا و زموږ سره د ایکسرسایز 1.2 چې څومره هم کوېسچن و هغه ټول مونږ 1 by 1 سال کو. نیکسټ ویډیو کې به مونږ د ایکسرسایز 1.3 چې څومره هم ټاپکس دي هغه به 1 by 1 د هغې ډیفینیشن د هغې اگزامپلز به مونږ کوو.